السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننی ویډیو زموږ د هر قسم مشکلات د تکالیف د دې د ختمولو د پاره یو بهترین عمل دی. یقینا درته امداد چې هر چا کړي الله جل شانه د هغه هر قسم حاجت چې هر قسم مشکلات او تکلیفونو کې مبتلا وي الله جل شانه د سوره یاسین په برکت سره هغه مسلې ټول حل کوي. عمل ډیر آسان دی. یقینا درته بعض خلک مونږ تکالو کې را قاری صاحب دغه مشکل مې دی دغه تکلیف مې دی څه عمل راته وخایا کده دې عمل نه خلاص شم کنه وای ټول عمر به تاسو دعاګانې کوم. یقینا درته ما چې چاته ور کړی دی هغه ماته تر نن تاریخ پورې دعا کوي. نو څوک هم چې زما د خبرې زما د وینا دا اوري د هغې خدمت کې معرض دی چې مونږ ته صرف خصوصي دعاګانې کوي چې مونږ ستاسو دپاره روغ یو، مونږ د نیکو اعمالو دپاره روغ یو چې مونږ خپله باندې نیک اعمال هم کوو، تاسو دپاره نوې نوې وظیفې نوې نوې بیانات هغه مونږ ستاسو مخې ته پیش کوو. نو ډیره مزه ډیر خوند به کوي. الله جل شانه نه تاسو زموږ دپاره دعاګانې غواړئ چې مونږ ته الله جل شانه صحت را نصیب کړي. ان شاء الله بعد کې به نور خبرې در سره کول غواړم. کله چا هر قسم تکلیف وي مشکلات وي او داسې پکې مبتلا وي په تکلیفونو په ټینشنونو او په مشکلاتو کې چې حل کېدو څه چانس پکې نه وي. بیګا ماته یو کس کال وکړو د سوات نه و یاره قاري صاحب داسې ناممکن کار وکنه چې د سره کېدو نه غون خلک حیران شو چې ستا وظیفه مې وکړله لا پوره شوې نه وه چې الله جل شانه زما هغه ناممکن کار چې کوم دی هغه الله مکمل کړ. ډېر زیات خوشحاله شوم. ماته وی قاري صاحب څه به ستا په زړه ارمان چې زه تا ته درکم. ما ورته ماته صرف ستا دعا ارمان دی چې ته ماته د زړه د اخلاص دعا وکړي چې الله ماله کامیابی راکړي. بس زما دپاره به دعا سي چې الله کامیابی ورکړي، الله د عزت خیال وساتي. دا به زما دپاره دعا وي. نو ټولو ملګرو خدمت کې عرض دی چې زموږ دپاره صرف دغه دعا یا الله پاک کامیابی ورکړي. بس دا زما دپاره ډیره ښه خبره ده. په دنیا او په آخرت کې کامیابی الله راکړي. نو ان شاء الله مونږ ټول به کامیابي. نو مونږ به هم درته دعاګانې کوو، تاسو مونږ ته کوئ. نو اوس راځم خپلې خبرې ته. که څوک وایي چې زما مشکلات دي تکالیفو کې ګیرې ما څه عمل راته وښایه نو ډېر بهترین عمل دی. خو د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپلو منځونو پابندي کوئ. 5 وخته الله ته سجده لګوه. دا ستا دپاره لوی غر دی او لوی خیر دی ستا دپاره. نو چېرته مونځ مه قضا کوه، مونځ په پابندۍ سره کوه چې کله اذان کېږي زنانه د کور کې فورا مونځ کوي. مونځ لیټ کو نښه، مونځ فورا کول او سړی دې فورا جومات ته ځي. ان شاء الله دا یو څو ورځې دا عمل کوه. آسان عمل دی. هغه څه دی؟ هغه ډېر آسان دی. سوره یاسین دا به د ماسخوتن د مونځ نه بعد کې سورت یاسین یو پیره ویل دی، صرف یو پیره. خو چې کله اورسي پکې کم ځي ته سوره یاسین کې چې کله اورسي هغه اخرنی آیات ته کله وي د هغې نه بعد به بیا چې کله اخرنی آیات ته مکمل کو او دی ویلو څه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون چې دغه ځای ته ورسېدي د هغې نه بعد به بیا یا الله یا غنی یا مغني یا فتاح دا به ووې او بیا به ځان دپاره دعا وکړي او هغه کم تکلیف چې دی کم مشکلات دي کم ټینشنونه دي که قرضې دي که هره مسله ده که جنگ جګړې دي هر مشکل دی الله ته پیش کا و یا رب کریمه زما دغه تکلیف ته زمانه لري کې زما بل اثر نشته یا رب کریمه زما دغه مشکل دی ختم کې. ان شاء الله په ګارانټي سره درته ویم و ورځې دا عملو کا 7 ورځې الله جل شانه بتا د هر قسم تکلیف د هر قسم پریشانی نه محفوظ کی. الله بستا مشکلات ستا تکالیف اب مکمل ختم کی. اوس یو خبره کول غواړم زما د ویډیوګانې ډیر خلک ګوري خو سبسکرایب پکې نه وخی بیا زما ویډیوګانو پسې سرچ ته ځي الته سرچ کوي او راړئ. نو برای مهرباني تاسو زموږ د یوټیوب د چینل دا سبسکرایب کې ځانته ان شاء الله نوې ویډیوګانو به تاسو ته هر ورځ په سکرین باندې شو کیږي به تاسو په اسانتیا سره ګورئ. والسلام ډیره مهرباني. الله مراته خوشاله ساتي.